خاص کر د میډیا د روڼ ډېر زیات انتظار د سهار نه اول د موبایل پریس کانفرنس و هغه شمولیتي پریس کانفرنس و د شمسالرحمن صاحب چې هغه د ډېری مخالف ساتي غربل سره و د هغه ځای دا زموږ مشر ورور او په منځ کې سیاسي خبرې او اختلافات او څه خبر راځي یا چا ښه کړي یا چا بد کړي نو زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې امیر سلطان ګوجر خپل یو نوم او حیثیت زه دا دوم ورکوم چې په لږ وخت کې په سیاست کې دومره لوی مقام پیدا کړی او په تېر الیکشن کې په 2018 په جنرل الیکشن کې د قومي اسمبلۍ الیکشن کړی او 18-20 ووټونه یې اخیستي او بیا په پیپل پارټۍ کې هم د ملکنډ ډویژن ډپټي جنرل سیکرټري و نو هغه زموږ چې یو بل سره کومه رشته وه هغه ډېر نږدې رشته زموږ پاتې ده د یو کور شانتې موږ به همیشه ته ورته وایو چې را پکار چې زموږ دا کور او ملګرتیا او وروري یوه شي نو نن باقاعده زه الله تعالی هم مشکور یم او د الله تعالی د شکریا نه بعد دا کوم کسان چې په دې کې چې د دویم دوستان و زموږ هم دوستان هغوی خپل یو مثبت کردار ادا کړی نو د هغو شکریا ادا کوم او نن دا خبره د دې قایل شو چې موږ د یو قافلې یوې نښې یوې جنډې تحت د قوم کار کول خدمت کول یو میشن جذبې سره موږ ټول جاري ساتو نو هغه حوالې سره زما د دغه نه مخکې د نور څه زه مخکې څه خبرې وکړم نو زه پخپله امیر سلطان صاحب ته درخواست کوم چې هغه راشي او خپل د شمولیت باقاعده اعلان وکړي نو د هغې د مسؤلو بیا نورې خبرې کوي ډېره مهرباني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول زه دا څومره زمونږ د شانګلې یا د سوات مشران صدر صاحب هم ناست دی د ټولو ډېر زیات مشکور یم ډېره مننه یې کوم چې هغو راله او دلته په دې ځای کې او زموږ سره شرکت وکړو زموږ دا کور جوړول او په دې کې په دې خوشحالۍ کې شرکت وکړو نو دلته زموږ ګوجر قوم یا هر خاندان چې راغلی زموږ دپاره ټول قابل قدر دي زموږ مشران دي د هغو ډېر زیات مشکور یم چې زموږ یو د انجینر صاحب یا جنوالي بابو صاحب یا زموږ مطلب چې هغه چې کوم کور دی او بیا خصوصا زموږ د سوندي ایوب علي صاحب چې د هغه زوی ذاکر صاحب ناست دی چې هغه هم زما مور پلار نه ماته زیات دي زه د هغو ډېر مشکور یم چې هغو راله او په دې قابله کې یو ځای شو دا یو کور شو یو ځای شو یو پروګرام دی انشاءالله انجینر صاحب له موږ دا تسلي ورکوو چې انجینر صاحب ستاسې کومې په ملک کې کومې هلې ځلې دي او زمونږ د شانګلې یو نوم تاسې پیدا کړی دی او بیا د ملکنډ ډویژن نو موږ ستا ډېر مشکور یو انشاءالله زمونږ تاسې سره دا وعده ده چې د شانګلې او د سوات د ملکنډ ډویژن چې څه خدمت انشاءالله په خپله خرچه په خپله منډه په خپله ګاډي دا عزت چې کوم دی دا به انشاءالله موږ ټول قوم ته درکوو او دا ستا عزت چې دی دا د شانګلې عزت دی بیا د ملکنډ ډویژن عزت دی چې موږ کراچۍ ته لاړ شو یا بل ځای ته لاړ شو نو موږ ستا په نوم باندې هلته پېژندل کېږي او پېچان دی نو لهذا تاسو ته به کسانو ته معلومه وي انجینر صاحب د کور یا جنوالي بابو صاحب کور چې کوم دی دا زمونږ دومره فاصلې چې کومې په منځ کې راغلې وي دومره نه وي په کار او نه دومره فاصلې مونږ د هغه ډېر هم شکریا ادا کوو چې مونږ څومره څلور الیکشن یې وکړې خو په هر حال مونږ د انجینر صاحب یا د هغه د بچو یا د رونو په مونږ پسې داسې خیال ساتلی لکه د خپل بچي تېر شوی الیکشن چې مونږ کوو نو مونږ به ځان له تلو هغه ډېره او کور چې زمونږ و هغه چاګم شو نو زه د دې هم ډېر مشکور یم پاتې شوه بعضې کسان څوک څه مختلفې خبرې کوي څوک څه وایي خو اوبه چې به ډانګونه وایي دا نه جدا کېږي د هغې وجه دا ده
چې موږ د چاګم او د غره سم او دا خلک چې دا ټول یو یو او موږ به هغه سوچ کوو چې زه په پیل پالټۍ کوم هغه زموږ دپاره ډېر قابل قدر ده زموږ وروڼه دي خو دلته زموږ د علاقې په سطحه د غریب عوام چې کوم هغه کار نه کېده دا زما مجبوري وه چې هغه کار بغیر د مسلم لیگ نه یا د انجینیر صاحب نه بل د شانګلې وسایل چې کوم دي په ملکنډ ډویژن کې هغې ته موږ بل حال موږ ته ښکاره نه شو نو دلته چې موږ شرکت کړلی نو ان شاء الله درې قومي یو صوبایي په دې کې چې څومره زمونږ رونه ولاړ دي یو صوبایي دی درې قومي دی یو قومي درې صوبایي نو ان شاء الله په دې کې به موږ دومره کوشش کوو چې د خپل ځان نه به زیات کوشش کوو زموږ تاسو سره دا وعده ده او بیا تاسو ته پته را چې زموږ دا قوم چې کوم دی دا خو ستاسو مخکې نه هم پلو بیا هم پلي اته نه لس ورځې موږ په دې خبره واغېستې زه انجینر صاحب نه د هغې معذرت ځکه غواړم چې زه یو کس نه یم زه د یو خاندان خاوند یم تاسې او هغو ټولو سره ما مشوره کوله زمونږ په زرقادر ماشټر صاحب د ملکنډ ډویژن صدر او د ګوجر قوم مشر هغه بېګا راغی د سلو کسانو سره زمونږ سره شپه وه او هغو دا فیصله وکړه چې دا موږ د کمپین نه راکوز کړي دي چې موږ به واپس ځو دا کمپین به په هر علاقه کې بلکې رشاد صاحب ته ما بېګا هم ووې چې دوی به خپل کمپین کوي او منصب لاله چې موږ به دا 4 سیټونه چې دي د شانګلې دا به انشاءالله بغیر لالچه بغیر څه دغه نه ستا په لاس کې ذاته ته ستا چې څنګه خوښه واغېستل پکو او قوم ته دا خبره ده چې تاسو څنګه معلومه ده زموږ مشر ورور ناست دی جنواري بابو صاحب چې زمونږ پورن چې کوم دی هغه بیا تاسو خپل کوشش کړلی خو ستاسې په چې کوم شی هغه نه زیات نشو کولی تا ته دا درخواست کوو چې زمونږ په خوړ بانډه ګمبد کې چې کوم مسایل چلیږي بابو صاحب د ستنې یو مسله ده یا د روډونو مسله ده یا د مارتوبې یا د پوره شانګلې خبره کوو نو موږ تاسو نه دا تمه ده چې دا به انشاءالله زمونږ به ټلیفون به دغې به کار شروع کولي انشاءالله دا سره دا زمونږ وعده ده چاته کوم ځای کې مسئله تکلیفي انشاءالله امیر سلطان ګوجر خادم شانګله ستاسې کشر خپل مشر ورور ته به وینا کوي دوی ته به انشاءالله دا کار به موږ په شریکه کوو نو موږ دې لپاره دا پارټي کړله چې دا زموږ خپله پارټي وه او دا زما وروڼه دي خو په شرط د دې چې لکه کارونه به د خلکو له خامخا کول غواړي انشاءالله زموږ به ستاسو نه هېڅ مطالبه نه خپله ذاتي صرف د قوم د علاقې هغه چې هر څوک دی دې له به انشاءالله توجه ورکوو او د الیکشن نه مخکې او د الیکشن نه وروسته زموږ دا تمه ده او موږ دا هم تمه لرو چې موږ خوب لیدلی چې زموږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې کوم دی هغه به انجینیر امیر مقام صاحب وي او انشاءالله ډېر کارونه به وکړي دا روډ او دا خو معمولي خبره ده نو موږ بیا هم دا یو ځل ستاسو شکریه ادا کوو موږ څه خبرو کې څه غلطي شي د هغې معذرت غواړم زه په پیپل پارټۍ کې وم زه چې دا پارټیانې بدلوم دا زه خپل ذات دپاره نه بدلوم دا زه د قوم دپاره بدلوم د قوم د مفاتو لپاره بدلوم د قوم د کارونو دپاره بدلوم د علاقې د سوچ کومه نو داسې خبره ده چې زه د پیپل پارټۍ نه نن استعفا ورکوم په مسلم لیگ کې زه شمولیت کوم سره د ټولو ملګرو چې کوم زما سره 80 کسان راغلي هغو ټولو سره انشاءالله پوره کوم ډېره مهرباني ډېره مننه اخوا ګورئ جي ايوه دو خبره استاذ اعوذ بالله من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لږ تاسو له کوه کېدی تاسو ته به زه یو دوه خبرې کوم اوله خبره دا ده چې دا انجینیر صاحب چې دی نو قاید صاحب پانوس ګوجر مرحوم دی الله وبخي دا هغه کامل په لاس کې ورکړی سړی و او هغه دومره قابل سړی و چې هغه به سړی وکړ نو قام ته به په مخ کې موږ د پانوس ګوجرو مو شکریه ادا کوو چې موږ له دا نمونه سړی قابل په هغه وخت کتل نو ده نه زموږ دا توقع ده او کړي هم ده چې انشاءالله دی به ډېر ښه کارونه یې کړي دي او کوي به ده ته موږ ښوونې نه کوو خو زه یو سپیشل درخواست ده ته کوم چې د ده په پوره ملک کې اثر رسوخ شتی که زه یوازې د شانګلې ووایم نو دا نور خلک به خفه شي
خو د زنانه او تعلیمي ادارې په غرونو کې د نیش برابر دي سیده نو زنانه له میډل سکولونه او د های سکولونو درخواست مې د زنانه نو تاسو ته دا درخواست دی چې زموږ دا مطالبه به تاسو یاد ساتئ او نور والسلام زموږ هر څومره توقع عزیزي په پروګرام کې وکړم بس ته خبره دغه شاته زمارو دلته ته تاسو ورو دادا دوه خبرې وکړئ راشي ورو دادا دوه خبرې داسې راشي او جی ورو خوش ما ضرورت نشته ده ما تا ته ورغلم نحمد على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه نن ډیر زیات خوشاله یم چې امیر سلطان چې دی نو دی زمونږ ورور نه خو زمونږ بچی دی او د ده ټول خاندان چې دی لکه مونږ ما داسې ساتلي دي لکه د سړي چې د خپل کور بشي او دقسې ما دو کم نه دي ګڼلي د خپل وروڼو نه پوه شوې د دغه نه نو زه په دې خبره ډېر خفه وم چې فرض که دی د موږ له ډېرې منډې ترډیم والي دي موږ سره بشانه هر ځای کې که موږ کمپین کړی دی که موږ مطلب دا دی ووټونو پسې ګرځېدلي یو که چاته فون او ته کړله چې پلاني ځای کې دا مسله ده دا موږ له حل کړه نو ته کړې ده نو زموږ کور روان شوی نن دا کور زموږ جوړ شو داسې دا نوې خبره نه ده حالت دغه چې فرض که دی زموږ نه لرې دی یا بل خپل کور ته راغی او مخکې نه هم دا زموږ ملګری بل ځای کې نه و خو چې په لوی شی دی په ښه بد پوه شوی دی نو موږ ته نه یو پرېښی نه موږ دو پرېښي دي که د ده خاندان دی که دو دي مطلب دا دی زموږ هغسې بچی دی هغسې زموږ مطلب دا دی کشر دی او انشاءالله تعالی چې دی په څه خوشحاله انشاءالله تعالی نو هغه کار چې زموږ په وس کې یا به کېږي او دی به موږ مایوسه کوم نه او انشاءالله خپل کور ته راغی زموږ د قافلې نه وتی زموږ مطلب دا دی د دغه ملګرتیا نه چې کوم دی دی پکې خلل پیدا شو نو هغه کمې ډک شو دی بیا واپس خپل کور ته راغی نو انشاءالله تعالی دته زه دات ورکوم او دا څه نوی کار هم نه دی د لپاره او څه نوې خبره هم نه ده که دا نورو پارټو والا یا بعضې یو پوسټ وختي ما ویل ده چې دا چلو دا خلاف کوه اوس مطلب دا دا چل کوي نو هغه سړي ته زه دا د دې ځای نه پیغام ورکوم چې ته د خپل نیلې په سوري وتړه امیر سلطان زما بچی او دا د کور و او مطلب خپل کور ته راغلی دی بل طرف ته نه دی د سره زما وینه شریکه ده پوه شوې زما سره مطلب دا د په سر ما یو ځای کې کمپرومایز نه دی کړی خو الله تعالی نه کومه خبره منظوري او په منځ کې زموږ لږ اختلاف راغی په هغه اختلاف دی خفه شو نو مطلب دا موږ هر وخت دا کوشش کړی او د ننه پورې چې ده را سیاست کړی دی پوه شو که دی ناظمۍ ته ولاړلی که دی صوبایي اسمبلۍ ته دی قومي اسمبلۍ ته ولاړلی په سټیشن کې ما ته ویلي دي چې هلکه خپل واړه که ستا ملګري که څوک وي نو پورې په دیره کې ډوډۍ موږ کړې ده زه هلته ځانه ډوډۍ خورئ خپل کار کوه دا مې ورته ویلي هم دي چې هېڅ قسمه خپل کشرانو ته مې ویلي چې د ده په خلاف به نوم هم نه لرئ او انشاءالله تعالی هغه مقدله موږ ورکړې هم نه ده پوه شو دا موږ ثابته کړې ده چې مطلب ډېرو خلکو ډېرې حربي استعمال کړي دي ځکه د شیطانۍ دور دی او مطلب دا خلک پکې ډېر شیطانیان هم کوي چې دا چلو شوې دا وشوې پوه شو خو موږ مطلب دا هغه څیز دغه ساتلی او د هغې ثمره نن موږ ته میلاو شوه او مطلب دا دی نن بیا واپس خپل کور ته راغی نو زه د ډېر زیات شکر ګزار یم د ده د خاندان شکر ګزار یم دا زما بچي دي زما مطلب دا خپل ځان دی او انشاءالله تعالی دی به خدای نه مایوسه کوي او ستا چا چې به دې کوشش کړی دی سرفراز خصوصي چې کوم دی د هغه زه ډېر زیات شکریا ادا کوم که نور زمونږ کم ملګري دي ځکه هغه چې کله زمونږ اختلاف راغلی هغه ورځې نه دا خبره پرېښې نه ده او په دې کې مطلب دا په خپل کوشش کې جاري و اخر مطلب دا الله تعالی کامیاب کړ او نن چې کوم دی د هغې ثمره تاسو ته مخې ته شوه او آینده د خدای پاک موږ په یو لارې په خوشحالۍ باندې بوځي خدای پاک دی زمونږ د ټولو مطلب دا مشکلات دی خدای زمونږ کم کړي او دا کوم میشن کې چې موږ نن سبا روان یو نو خدای دې په دې کې موږ سرخرو کې سره د ملګرو نه چې مطلب دا هر سټیشن باندې زموږ ملګري
مطلب دا مړی ترخه نه شي او خدای پاک ورله عزت ورکړي ګټه ورله ورکړي او دا منبري او مطلب دا دی دا کم منصب ته چې موږ په تمه یو د وزیر اعلی سیټ ته خدای پاک دې دا د محروم علاقې له ورکړي چې زموږ محرومیان یې کمې شي او خدای دې تاسو دا چې دلته کم راغلي خلک یې ټول دې خدای خوشحاله آباد او ښاد ساتي او خدای پاک دې زموږ اتفاق نصیب آمین. مبارک شه، دعا مبارک شه. تحصیلدار صاحب دا او مسعودان دواړه مبارک شه. خدای دې خدای دې بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې زه فضل امیر سلطان ګجر ته هغه ملګرو ته په پاکستان مسلم لیگ نون کې شمولیت باندې خوش آمدید وایم. استاد صاحب خبرې وکړې چې د غرونو کې پسماندګي د فیمیل ایجوکیشن سکولونو باره کې دا ان شاء الله زه استاد صاحب له دا یقین دهاني ورکوم څنګه چې امیر سلطان دا زما یقین دی او وخت به ثابته ان شاء الله چې دا به د خپل په ژوند کې ان شاء الله یو قیمتي او بهترینه فیصله وي او امید لرم الله پاک نه دعا کوم چې الله پاک دې کوم امیدونه د دوی د موږ نه دي امیر مقام صاحب نه دي پاکستان مسلم لیگ نه الله پاک دې هغه د دوی د لاس تر سره کړي. استاد صاحب ان شاء الله غدور را روان دي د کیس کوم نشتی چې غرونه پسمانده دي الته روډونه نشتی اوبو سکیمونه نشتی خصوصا فیمیل ایجوکیشن دا نشتی هغه دور را روان دي ان شاء الله تعالی د غرونو سرونو ته ان شاء الله تارکولي روډونه زی بلیک ټاپ روډونه به جوړیږي الته به ایجوکیشن ان شاء الله فیمیل ایجوکیشن غټي غټي ادارې به جوړیږي دا زموږ خواهش ده چې شانګلا بلکې نه سوات ټول علاقې څنګه چې پیښور ابتباد کې خلکو ته سہولتونه دي هغه زموږ خلکو ته هغه سہولتونه ملوي شي. زه اوس دعوت ورکوم خپل صوبایي صدر ته خپل وزیر اعلی د مستقبل وزیر اعلی زموږ وزیر اعلی ان شاء الله جناب انجینیر امیر مقام صاحب. نه نه وایه راځئ. ولا تخسروا ده انت دور المتوسط دور الصدران اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه امیر سلطان صاحب هغه ته او د هغه ټولې ملګرتیا ته خپلوانو ته مبارکي ورکوم او شکریه ادا کوم چې په دې موقع باندې د زمونږ ملا مضبوطه کړه. د ده یو واقعه ته بیانوم د خپل دغه بندوم. زه کله چې د دهشتګردۍ دا وخت نو موږ چې وتورو دی ملک ته نو په مایره کې چې کوم دی د ظاهر شاه د خدای په خیر ژوندی و او موږ ورغلو دی راووتلم ده زما سره هلته مصافحه وکړه. ده ما ته وویل چې زه تا ډېر زیات ستا د ټول کردګۍ د خبرې خو مخامخ ملاقات نه وشو نو زه تا ته دوه خبرې کوم وې زه روان یم چېرته. دوه خبرې دا دي ده وویل چې دا دغه چې و د نواز شریف و نو دا نواز شریف چې دی نه دا ډېر د دغه په نسبت باندې چې کوم دی نه لکه دی قامقل و د بټو په نسبت باندې نو هغه بټو چې کوم دی زه وناسه نو هغه خپل سر وخوړ او نواز شریف د ملک نه ووت بیا به راشي نو ده موږ ته ما ته وویل چې خپل کور کې تلئ ته مه ګورئ خو ځان وباسئ سر بچ کوئ او دا وختونه بیا راځي. هغه خبره ده باید ده شوه زه ته ته مشکور یم ډېره شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما د سوات او د شانګلې قابل احترام عزتمندو او خصوصي د میډیا والا السلام علیکم. زه د امیر سلطان او د امیر سلطان د پوره خاندان انتهایی شکریه ادا کوم او د دوی ډېر زیات مشکور یم. د خپل یو حیثیت دی په شانګله کې هغه د چا نه پټ هم نه دی ټول موږ ته ښکاره دی چې د ده څه حیثیت دی. د ده د برادرۍ چې کوم په هر ځای کې د ده خصوصا زما حلقې ته وګورې که هر ځای ته وګورې خو د دوی ډېره لویه برادري ده نو موږ یقین ساتو چې د ده د راتلو سره به انشاءالله زموږ دا ملګرتیا چې ده دا نور هم مضبوطه شوه او چې که څه موږ نن سبا چې کوم دغه روان دی نو انشاءالله تعالی دا زموږ امید دی چې آینده په دې ملک کې او په دې صوبه کې به زموږ حکومت او خصوصا شانګله کې خو به انشاءالله دا زموږ تسلي ده. انجینر صاحب ناست دي هغه ډېر دغه نه خو موږ په ډېر یقین او په اطمینان یو چې انشاءالله تعالی شانګله کې به موږ خپل هغه کوم مشن چې دی او کوم زموږ امیدواران چې دي هغه به انشاءالله تعالی موږ په بھرپور اکثریت ګټو. زه په آخره کې بیا د امیر سلطان او د هغه د پوره ملګرو او د دې ټولو شکریه ادا کوم. ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. د سوات د ضلعې او د شانګلې د ضلعې ټولو عزتمندو مشرانو کشرانو السلام علیکم. په دې موقع
خدای شته زه امیر سلطان زمونږ ورور دی مخکې هم زمونږ ورور و په پارټۍ کې مونږ دی یو ځای په پاکستان پیپل پارټۍ کې یو میاشت مخکې ما د ده په سندوی کې ملاقات شوی و نو ده ماته وویل چې ته زما ورور یې یا ته واپس راشه یا ما بوځه واپس نو زه نن په دې خبره د انجینر صاحب ته مبارکباد ورکوم د زړه نه چې هغه موقع خدای پاک نن موږ له راکړه ډېره مهرباني ډېره شکر شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. سلطان صاحب ته هر چې ټول یو ځای راغونډ شوي د امیر سلطان ته به یو شعر ووایم وایي نظریه په نسل نه ده نظریه په نسل نه ده شعر رانه خطا شو کتر شعر زه به دغه وایي نو دا وایي بل نظریه په نسل نه ده نظریه د فکر لور ده نظریه په نسل نه ده نظریه د فکر لور ده سامره او موسی دواړه د ادم نه پیدا شوي زه خپل ورور امیر سلطان ته په پاکستان مسلم لیګ په شمولیت باندې د زړه د تله او خپل د ټولو ملګرو او د ټول له خاندان د طرف نه ده ته په خیر رالي ویم چې ده دا د علاقې د ترقۍ او د خپل قام د سوکالۍ دپاره دا یو بهترینه فیصله وکړه حالات داسې دي په دې ملک کې چې په دې وخت کې موږ د خپل صوبایي صدر محترم انجینر امیر مقام صاحب موږ ټول شانګلې او سوات ته دا پکار دي چې موږ د ده مټې مضبوطې کړو او چې موږ د ده سره خپل قام شانه به شانه ولاړ یو نو دی که په دې نورې صوبه کې په دې ملک کې ګرځي نو وروسته به یې څټ مات نه وي چې زما په علاقه کې او زما په ضلع کې او یا په سوات کې به څالي نو انشاءالله دا درته مخکې ما ویلي چې تا به موږ د شانګلې نه بېغمه کوو شانګله کې به هېڅ ضرورت ستا نه وي موږ چې دلته یو انشاءالله نو ستا ضرورت به په شانګله کې څوک نه محسوسوي ته موږ له په دې نورې صوبه کې په دې ملک کې کار کوه او د شانګلې نه ته کم از کم بېغمه یې نو هغه نن دا ثابته شوه چې زموږ د پی کې 30 برپرون چې کوم دی په هغې کې د جماعت اسلامي د 3-4 کسانو نه علاوه نور مکمل اپوزیشن ختم شو دغه شانتې په پورن تحصیل کې موږ مخکې چې د نو عوامي نیشنل پارټي په مسلم لیګ کې ضم کړله نو دغه علاقې نه نور ډېره مهرباني ډېره شکریه فضل محمود یو 2 منټه پکې راکړئ خیر ده خبره بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې زه الله پاک شکر ادا کوم بیا د انجینر صاحب شکریا ادا کوم بیا د کوم ملګري چې موږ له راغلي دي امیر سلطان للې نو د هغو د ټولو ملګرو بلکې 100 هغه نه دي هغه 30-40 هزار کسان دي د هغو ټولو شکریا ادا کوم او انشاءالله څنګه چې ذاکر صاحب وویل چې انجینر صاحب ته بهر کار کوه موږ به دلته کار کوو شانګله به موږ ساتو او انجینر به موږ له پاکستان ساتي زه اوس په دې روډ را روان وم خفه کېږی یم نو زما د خولې نه یو اواز وخوت انجینر صاحب زنده باد نو جان شیر ویل اولې نو ما وی داسې روډ یې جوړ کړ ده چې داسې ځي نو دا لوم د سړي خوږېږي لکه څنګه چې چارجه ده زموږ په شانتې روډونه یې جوړ کړي نو زه په آخر کې زیاتې خبرې نه کوم بیا د امیر سلطان خاص شکریه ادا کوم دا زما رور دی ما ته یې رور ویل دي نو زما رور دی زما مشر رور دی او زه د انجینر صاحب شکریه ادا کوم چې هغه موږ دا خپل ملګري ټول راغونډ کړو دا زموږ یو کور دی یو شی دی او د هغې نه بعد چې زموږ مناسب څه خدمت وي څنګه چې هغه ووایي امیر سلطان چې موږ به په خپله خرچه په خپلو ګاډو په خپله کار کوو او انجینر صاحب به موږ ازاد پرېږدو چې هغه موږ له ټول پښتونخوا وګټي والسلام بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخکې زه امیر سلطان ګجر ته په مسلم لیګ راتګ باندې هرکلی خوشامدید کوم او دې نه وروسته انجینر صاحب ته او د مسلم لیګ پوره کابینه او د شانګلي او د پوره کې پی کې مبارکباد ورکوم هغو ته
چې انجینر صاحب چې کومه قافله په شانګله کې جوړه شوه انشاءالله نو لرې لرې انشاءالله چې شانګله کې کله سیټونه دا د انجینر صاحب له شانګلي عوام په تحفه کې انشاءالله ورکوي د نورو به زه به زه کوم خفه نه شي اچھی صاحب لږ صبر وکړه بسم الله الرحمن الرحیم زه د امیر سلطان او د هغه د خاندان او د هغه په زرګونو ملګرو خپل د طرف نه او خپل د پارټۍ د طرف نه شکریا ادا کوم په مسلم لیگ نون کې به باقاعده شمولیت او دله مبارکباد ورکوم دله د ټولو ملګرو له چې نن باقاعده موږ سره په دې قافله کې شامل شو او دا به ویم چې الله تعالی دې موږ له هم توفیق راکړي ما له زما پوره ټیم له چې کوم اعتماد دوی په موږ وکړ چې هغه الله تعالی موږ له دومره طاقت توفیق چې موږ دوی په هغې کې مایوسه نه کړو کم د دې قوم چې کم مسایل دي او کم تکالیف دي د هغې په حل کولو کې خپل کردار او خپل رول ادا کړي زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره څنګه چې زما ورور او د نورو کسانو هم خبرې وکړې ټولو چې را چونکې ما په شروع کې وویل چې را زموږ هم لري په هر ځای کې په دې پوره ملکنډ ډویژن کې نو زموږ ټولو دپاره دا خوشحالۍ خبره ده چې موږ نن ټول د یوې جنډې لاندې بیا نواز شریف صاحب په قیادت کې یو ځای شو یو د منظري نښه و انشاءالله ټول ایجنډا او سوچ فکر زموږ یو دی ټول به په شریکه د دې ملک او صوبې او د خپلې علاقې د مسایلو د حل کولو لپاره انشاءالله تعالی خپل بھرپور کوشش کو خپل وس کو میں یہ بات ضرور سب سے پہلے تو میں امیر سلطان کا اور اس کی خاندان کا اور اس کے ہزاروں ساتھیوں کا مسلم لیگ نون میں پاکستان پیپل پارٹی سے آج باقاعدہ شمولیت پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو دلی مبارکباد دیتا ہوں امیر سلطان اپنے پیپل پارٹی میں ملاکنڈ ڈویژن کا ڈپٹی جنرل سیکرٹری رہا 2018 کے انتخابات میں اس نے شانگلہ کی قومی اسمبلی کی سیٹ پر 20,000 ووٹ حاصل کیے اس میں مسلم لیگ نون کو توقیت ملے گی تو ہم سارے اسی موقع پر اس کو مبارکباد بھی دیتے اور ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتے اور ان کو یقین دہانی بھی دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو اعتماد آپ نے عوام کی مسائل کے لیے جس طرح اس نے بات کی کہ سیاست کا مقصد یہ عوام کے مسائل حل کرنا ان کے تکالیف کم کرنا تو عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے جو آپ نے اعتماد کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہماری زندگی کا مشن ہے ہمارا مقصد ہے ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ اس میں آپ کو مایوسی نہیں ہوگی میں ضرور یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل یہ سارا پاکستان ہم سب کا ہے پاکستان میں خوشحالی ہوگی گڈ گورننس ہوگی تو فائدہ ہم سب کو پہنچے گا تو ابھی ان حالات میں جو پاکستان مختلف معاشی لحاظ سے بھی اور دوسرے لحاظوں سے بھی جن مشکلات میں گرا ہوا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس لیڈر کا ساتھ دیا جائے یا اس پارٹی کا ساتھ دیا جائے جو پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کی اہلیت رکھتا ہے جس نے ماضی میں ثابت کر دیا ہے کہ جب بھی اس کو موقع ملا خواہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا ہو خواہ پاکستان کو معاشی استحکام دینا ہو خواہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہو خواہ پاکستان میں موٹر ویز کا جال بچانا ہو خواہ پاکستان میں بجلی کے کارخانے بنانے ہوں تو وہی لیڈر میاں محمد نواز شریف اور اس کی پارٹی مسلم لیگ نون ہے تو ہم سب کا فرض بنتا ہے بینگ اے پاکستانی اگر کوئی دوسرا اس طرح کسی کو نظر آ رہا ہے کہ دوسری پارٹی اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالے گا تو اچھی بات ہے سب نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے ماضی میں ایک عمران رہ گیا تھا تو اس کا اصل چہرہ بھی
10 سال اس صوبے میں یا رول کیا، آپ نے دیکھ لیا 10 سال مسلسل، اور 4 سال مرکز میں کیا، تو اس کا وہ اصل چہرہ بھی سامنے عوام کو آ گیا کہ وہ جو جس امید سے لوگوں نے ووٹ دیا تھا وہ سارا جھوٹ نکلا، اس میں کوئی بات سچ ثابت نہیں ہوئی۔ تو ابھی وقت آ گیا ہے کہ لوگ مسلم لیگ نون کا ساتھ دے رہے اور میاں محمد نواز شریف کا ساتھ دے رہے کہ وہ آ کے اور ملک کے مسائل پر قابو پا لے، ملک کو معاشی استحکام دے دے اپنے ٹیم کے ذریعے، اور یہ غریبوں کو مہنگائی ہے اور اس سے نکال دے اور پاکستان کو مضبوط بنائے۔ تو یہ سب سے بڑی بات، اور میں اپنی طرف سے کہ ہم نے ہمیشہ مشکل میں اپنے قوم کے ساتھ کڑے ہونے کا سیکھ لیا ہے سیاست میں، اور جب بھی ہماری قوم پر مشکل آئی، خواہ وہ دہشت گردی ہو، خواہ وہ زلزلے ہو، خواہ وہ سیلاب ہو، خواہ وہ دوسرے مشکلات ہو، تو ہم نے اس قوم کو مایوس نہیں کیا ہے، اپنی جان کا پرواہ کیے بغیر اگر 7 دفعہ موت دیکھیے پھر بھی ان عوام کی بھرپور نمائندگی کی ہے، اور آج میں پھر ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، پھر بھی کرا کے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہی ہمارا مشن ہے، وہی ہمارا مقصد ہے۔ میں شانگلے کے حوالے سے جو ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اور دا خبرہ پختوں کی موقع جار سڑے ہوا اور پشانگلہ کی زمنگا جمعیت العلماء اسلام عبدالرحمان سے گروپ سرا اتحاد چھوئے پشانگلہ کی څلور سیٹه دي، یو قومي او 3 صوبائی، یو قومي سیٹ او 2 صوبائی مسلم لیگ نون ته میلاو شوي، او یو سیٹ جی آئی ته میلاو شوی دی د پی کې 29 سیٹ۔ زما بالکل واضح خپل تمام ملګرو ته، خپل تمام پارټۍ ته زه دا ویم چې زما ووټ به وروستو ورکوئ منظري له، اول ووټ به چې کوم سړی زما ملګری دی نو هغه به د جی وائی امیدوار له ووټ ورکوي، کتاب باندې به اول مور لګوئ، وروستو دویم به منظري لګوئ۔ کم سړی چې زما مرسته برختیا کوي په دې کې دویمه څه خبره نشته، کم اتحاد چې زموږ شوی دی ښه د زړه نه شوی دی، چا چې په هغې کې رول ادا کړی زه د هغه هم مشکور یم، او چې کوم سړی زما ملګری زما د عزت خیال ساتي نو هغه پکار ده چې د هغه اتحاد خیال به ساتي، او د هغې به بھرپور سپورټ چې څنګه فیصله شوې ده په هغې به ټینګ ورتېږي، او په هغې به عمل در عمل کوي، په هغې کې دویمه څه قسم خبره نشته چې کوم سړی زما سره دی زما بیا دا خبره چې اول به هغه د جی وائی صوبائی اسمبلی والا امیدوار له ووټ ورکوي او وروستو منظري له ووټ ورکوي په نیشنل اسمبلی کې، دا خبر واضح ہے۔ بقیہ میں جو ملکی صورتحال ہے آپ سب کے سامنے، اور لوگ کہتے ہیں الیکشن کے بارے، تو میں کہتا ہوں الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن اور حال ہے ہی نہیں۔ واضح یہ جو صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی، کل بھی واقعات ہوئے، اس سے پہلے باجوڑ میں بھی ہوئے، کئی ہوئے، مگر ان ساری مسائل کا حل یہ ہے کہ جمہوری طریقے سے عوام جس کو لاتے وہ لوگ آ جائے اور یا اس صوبے کو رن کرے اور اس ملک کو رن کرے، تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس افواہ اور اس کی ضرورت نہیں، الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو ہوں گے، آپ سب تیاری پکڑے، اس کے لیے کوشش کریں، اور میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ آپ کا مقدمہ اور کیس بہت مضبوط ہے، ڈٹ کر عوام میں جائے، اپنی ڈٹ کر بات کرے، اپنی لیڈر کی بات کرے، نواز شریف صاحب کی بات کرے، پی ملن کی بات کرے، اور میں آپ کا ایک خادم جب سے سیاست میں آیا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کیا ہے، تو اس کی بھی ڈٹ کر اور دلیری سے بات کرے، لوگوں سے ووٹ مانگے، اپنا کیمپین چلائے، امیدوار ہے ہی نہیں کہ اگر امیدوار آیا نہیں آیا، آپ سب کی ذمہ داری ہے، سارے ذمہ دار لوگ ہیں، اس کو آگے لے کے چلے۔ تو میں آخر میں پھر ایک دفعہ امیر سلطان صاحب اور اس کے ہزاروں ساتھیوں کا جو آج باقاعدہ مسلم لیگ نون میں انہوں نے شمولیت اختیار کی، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جس طرح ہم میرے برخوردار ذاکر خان نے بات کی، تو یہ سلسلہ میں اپنی سیاست میں جتنے الیکشن میں نے کیے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح یہ لوگ اعتماد کر رہے ہیں اور ہمارے پاس آ رہے ہیں، مسلم لیگ کو جوائن کر رہے ہیں،
تو اس مقصد کے لیے کرے، اس میں کوئی دوسرے مقصد نہیں ہے کہ اس صوبے کی خدمت ہو جائے، ملک کی ہو جائے اور ہمارے حلقوں کی ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہے، ہمیں یہ ہمارے لیے دعا کرے کہ جو اعتماد کر رہے ہیں. میں نے پہلا کئی الیکشن کیے، اس طرح جذبہ نہیں دیکھا جو میں اسی دفعہ دیکھ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق، میرے قائدین کو توفیق دے رہے، میرے پوری ٹیم کو وہ توفیق دے رہے کہ جو امیدیں لوگوں نے وابستہ کیے کہ ہم اس میں ناکام نہ ہو اور اس پر پورا اترے. تو آپ سب کا ایک دفعہ پھر اگر آپ کو کوئی سوال جواب یا کوئی ہو تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ جو کینڈیڈیٹس کی انٹرویوز وغیرہ سب کچھ ہو چکے ہیں. ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے خود کیے پورے، اور ہمارے کے پی کے میں 115 صوبائی سیٹیں اور 45 قومی اسمبلی کے. تو اس سب پر ہم نے تقریباً نامزدگی آخری سٹیج میں، آج یا کل اس کی باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گی. چند لوگوں کو ہم نے پہلے سے بھی گرین سگنل دے دیا ہے جہاں اتنے ڈسپیوٹ اور یہ نہیں تھا، وہ اپنا کام کر رہے. بقائے جو رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو 1-2 روز میں ضرور مل جائے. جتنے کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے پورے ملک کی سطح پر، تو خاص کر اس کے پی کی سطح پر ہم نے اپنے ہر ایک پارٹی کو، ہر ایک ڈسٹرکٹ کو اتھورائز کیا ہے کہ اگر آپ کسی پارٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہے اور اس کے ساتھ الائنس کرنا چاہتے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اختیار ہے. جس طرح ہمارے ایک ابھی تک کے 2 اضلاع میں شانگ لگی ہماری لوکل لیڈرشپ آپس میں بیٹھ کر، بٹگرام میں بھی ہماری لوکل لیڈرشپ آپس میں بیٹھ کر الائنس کیا ہے. بقائے بھی ہر ایک ضلع کو اختیار ہے کہ لوکلی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اور جس کے ساتھ جا سکتے ہیں اس کے ساتھ جائے. میں اس کے بارے بات کروں گا کہ سینٹ میں جس انداز سے ہوئی، تو میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں ہونے چاہیے. انتخابات کا ڈیلے اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. انتخابات اس ملک کے مسائل کا حل ہے کہ منتخب لوگ آ جائے اور وہ چیئر کرے اور اوپر بیٹھ جائے اور سب کو اپنے ساتھ لے کر جائے. میں نے ضرور ایک بات کی تھی، وہ اس کنٹیسٹ میں نے نہیں کی تھی، جو تانا میں ہمارے ایک شمولیت تھی ملاکنڈ ایجنسی میں. تو مجھ سے صحافیوں نے پوچھا، میں نے صرف اتنی بات ایڈ کی تھی کہ چونکہ 8 فروری کو زیادہ برفباری ہوگی، تو اگر 2-3 ہفتے اس میں ڈیلے ہو سکتے ہیں تو اچھی بات ہے. برفباری اور پہاڑوں اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ماضی کو بقایا کسی طریقے سے ہم اس حق میں نے، اس فیور میں نے کہ انتخابات ڈیلے ہو. ہماری مسلم لیگ کا 2 ٹوک موقف ہے ہماری پارٹی کا کہ انتخابات ہونے چاہیے اور اپنے ٹائم پر ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. اس ملک کی مسائل کا دوسرا آپشن اور حل ہے نہیں بغیر انتخابات کے اور منتخب لوگوں کو سب کچھ دینے کے. میں مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے کیس ایک مختلف کیس ہے. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ایک تو وہی وکٹمائزیشن تھی جو ہمارے ساتھ ہوئی، جس طرح نواز شریف صاحب کو کس بات کا کیس ہے اور اس پر نال ہو گیا 2017 میں، جس سے ملکیت میں استحکام شروع ہوئی کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور گوشوارے میں ظاہر نہیں کی، لہٰذا آپ ڈسکوالیفائی، آپ وزیر اعظمی بھی چھوڑے اور آپ پھر آئندہ الیکشن لڑنے کے حال بھی نہیں. جو ہمارے ساتھ جتنی وکٹمائزیشن ہوئی، میں بھی آپ کے سامنے ہوں، میرے ساتھ جتنی ہوئی یا ہمارے دوسرے لیڈرشپ کے ساتھ جو کچھ ہو گیا، وہ بھی سارے قوم کے سامنے ہمارا کوئی قصور فالٹ تھا ہی نہیں. ابھی پی ٹی آئی کے جو کیس ہے یہ اس کے ساتھ لنک کرنا اور ایک ہی طرح کیس نہیں ہے. پی ٹی آئی کا تو آپ نے وہی جو 9 مئی کو جو کچھ اس ملک میں انہوں نے منصوبہ بنایا ملک کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف، اور خونریزی کے لیے پلان بنایا، کس کس جگہ انہوں نے حملے کیے، اور اس کا یہ منصوبہ تھا کہ اس ملک صفاسی سے مٹ جائے. اگر آپ کسی چونی میں گھس جاتے، کسی کی گھر میں گھس جاتے، کسی اور جگہ جاتے ہیں، تو اسی سائڈ سے بھی ریئیکشن آئے گی، آپ پر فائر ہوگا، خون بہے گا، لاشیں گریں گی. تو وہی عمران کا پلان تھا، اور
وہ پلان کہاں سے اور جہاں سے آیا تھا اللہ تعالیٰ نے خیر کیا، اسی طرح اس کا پلان کامیاب نہیں ہوا، مگر اس نے ایک پلان بنایا تھا۔ اس کے دوسرے جرائم اگر اس نے سائفر کدھر سے نکالا، وہ سائفر کدھر ہے، کون سی بات اور کون سی سازش ہوئی ملک کے خلاف، تو ان کی ایک وہی اپنی حساب کتاب۔ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو وہ دیکھنا چاہیے کہ الیکشن کس طرح ہوئے، انٹرا پارٹی یا کیا ہوا، وہ اسی نوعیت کے کیس ہے۔ اور بات ہے باقاعدہ ہم کہتے ہیں کہ سب کو، جتنی پارٹیاں سارے لگی ہوئے، ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے اور عوام پر فیصلہ رہنا چاہیے، جس کو عوام لاتے ہیں ان کو لانا چاہیے۔ بہت مہربانی، شکریہ، تھینک یو آل آف یو۔